أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعشر معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بل بحث دیتا مونگا بحث دا وہ سلسلو وائیو. رنبنائے سلسلہ دا دعواگانو سلسلہ دا. قرآن کریم بنیادی طور درې مباحث لري یا درې موضوعات لري. دغه درې واړه موضوعات دعوی دي، یعنی درې دعوی لري. نمبر اول دعوت توحید، نمبر دویم دعوت رسالت. توحید مانا چې الله یو دی، دا قرآن دعوت. دعوت رسالت چې الله تعالی پیغمبران لګلی دی او من جمله دغه پیغمبران سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او درېمه دعوا د بعث بعد الموت، چې د مرګ نه بعد به انسانان ژوند کیږي د محاسبې لپاره. دویمه سلسله دیتا مونږ وایو سلسله دلایلو. چې قرآن دغه دعواګانې په دلایلو ثابتوي، اصل دعوا نه لري بلکې د دعوې د اثبات لپاره دلیل وایي. دا دلایل بنیادی طور څلور قسم دي. یو عقلی، بل نقلی، دریم وحیی، او سلورم استقراری. بیا عقلی دلائل دا په دو قسم دي. یو انفسی، انسانی بدن سره تعلق وي. دویم آفاقی، نور دنیا سره تعلق وي. بیا دا آفاقی په درې قسم دي. یو علوی، د بره دنیا خبره کوي الله تعالی، علوی. دویم سفلی، د لاندې دنیا خبره کوي، د ځمکې او څه چې د ځمکې کیږي. او دریم جوی، ان بٹوین ہیون اینڈ ارتھ، فضا کے. اور بہترین مثال دے سورہ بقرہ. آیت نمبر 21 او 22. یا ایها الناس او خلقو اعبدوا ربکم. د اعبدو لفظی معنی خدا عبادتو کوي د پروردگار، خو چونکه دا خطاب انسانانو سره دی، انسانان اولن په عقیده مکلف دي. نو د دې وجه د اعبدو معنی دا یو امنه خپل پروردگار، ځکه اعلی درجه د عبادت عقیده توحید ده. ټول نه اعلی عبادت سره عقیده، ځکه بنیاد ده. نو د اعبدو معنی دا چې ایک یو امنه خپل پروردگار، تاسو پروردگار ایک یو دی، شریک نه لري. او حدیث کې مرادی پیغمبر علیہ السلام فرمایي فإن التوحید رأس الطاعات. د ټولو طاعتونو سرخط او سرچشمه توحید دی. د ټولو طاعتونو سرچشمه توحید دی.
لا اله الا انت سبحانك لا سشي د ټول نه بهترین ذکر غو سار مانزل سنت او فرض میس کړي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله دې سره دوه فائدې کی ګناونه معاف کیږي د مالی مشکلاتونو الله تعالی سره بچ کړي دا یو څل یو کرته د سنت او د فرض میس کړي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله یا ایها الناس اعبدوا ربکم بندگیو کئی د خپل پروردگار الذی خلقکم آغا اللہ تعالی چې پیدا کړی تاسو نو ګوردا د انسان د نفس خبره کیږي چې تاسو انسانانه پیدا دي ته وی دلیل انفسی یعنی تاسو یو الله تعالی اولومنه یا الله یو ولید زکه چې تاسو پیدا کړی په دې پیدا کولو کې د بل چا شراکت نشته الذی خلقکم چې پیدا کړی تاسو والذین من قبلکم پیدا کړی کسان چې مخکې تاسو نو ان تاسو پلاران او نیکان یو معنا پیدا ده دوی معنا چې الذی خلقکم آغا الله تعالی چې پیدا کړی تاسو یعنی امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والذین من قبلکم پیدا کړیو آغا امتنا چې مخکې تاسو نو صلی الله تعالی ذکر وکړي چې دا امت پیدا کړی دی د دین وړاندې امتونو ټول الله تعالی پیدا کړیو خدا نه وای چې رستو امت به خدای پیدا کړي حالانکه خلکو پیدا کړي څوک الله تعالی خود امت په حیث باندې د محمد رسول الله امت اخیری دی د دې وجه له بل امت ذکر نه دا ټول پیدا مسله د ختم نبوت چې دا یو چې دا امت پیدا کړي ار دینه مخکې امتونه پیدا کړي دي چونکه رستو بل امت نشته لہذا دا غي ذکر ونه ځکه د پیغمبر اسلام امت روان دي تر قیامت راته پورې نو دې ته وایي دلیل انفسی تاسو پیدا کړی تاسو نه وړاندې انسانانه پیدا کړی دې څه وایي دلیل انفسی اوس ورپسې دلیل آفاقی دی الذی آغا اللہ تعالی جعل لکم الارض فراشا چې جوړ کړی د تاسو پار ازمکا فراشن خورش دی فراشن معنا خورش خور کړی د ازمکا کدا فولډ و نو بیا موږ څه کوو بیا به کار نه کیږي صحیح جعل لکم الارض فراشا چې پیدا کړی تاسو لزمکا فراشن مفروشا خورش دی والسماء پیدا کړی د اسمان بناء چت نو جعل لكم الارض فراشا زمکه غره پیدا کړی دا دې ته وایي دلیل سفلی سوی ورته د لاندې دنیا دلیل والسماء بناء پیدا کړی د اسمان چت نو دا د بر دنیا خبره دې ته وایي دلیل علوی سوی ورته دلیل علوی د بر عالم وانزل من السماء ماء انازل کړي دې من السماء د وریزنا ماء اب نو وریز کوم ځای دی ان بټوین دی هیون اند ارث د زمکه او د اسمان په مینس کې دی نو دې ته وایي دلیل جووی دې څه وایي دلیل جووی د فضا دلیل چې په دې ټولو کارونو کې خدای سره سو شریک کو نشته زمکه خورا کړی ده چا خورا کړی ده الله چا وسره نیولې خو نو چې دا پر راخه صحیح دا اسمان الله چت جوړ کړی دی چاته دام نه ویلې چې دې پلر تو دیګا صحیح اډا بولا ورکا بس اکی واځي پیدا کړی الله تعالی باران نازلې چاته دا خو نه وای چې له په تیارو سره مدد وکړي لکه چې باران ورم په فلانه فلانه لکه باندې نو دا دې دلایل دي چې دا الله تعالی تکیه وده وانزل من السماء ماء انازل کړی دا د وریتنا ماء اب فاخرج به من الثمرات راستلی د توبو په میونا رزق لكم رزق هغه الله چې تاسو پیدا کړی
تاسو نړوان د امتونو پیدا کړی دي ځمکې وریځ توګه نه کړی دي میوې پیرایست نو نتیجه مرتب شو چې فلا تجعلوا لله اندادا پس مجوړوي الله تعالی سره شریکان ایکو انداز معنا دي ایکو یعنی د خدای په صفت بل څوک نه پیژني د معبود په صفت بل څوک نه پیژني د مشکل کشا او د حاجت روا په صفت بل څوک نه پیژني اور پس الله او انتم تعلمون حالانکه تاسو په دې پوهیږئ چې په دې تخلیق کې ډېر چای نشته په دې کریشن کې ډېر چا شراکت نشته نو چې په کریشن کې چا شراکت نشته نو عبادت کې څه شراکت ده چې په کریشن کې شراکت نشته نو مشکل کشای کې څه شراکت ده چې په کریشن کې شراکت نشته نو حاجت روای کې څه شراکت ده ټول کارونه به رچا دي الله او دا خبره مختصرا الله تعالی یو بل ځای ذکر کړل سورہ حامیم السجدہ حامیم السجدہ د 15 پاره ابتدا ثلاثه د 15 پاره ها شروع کی خدا صورت په 30 کې ختمي کې د 15 ابتدا کې پیدا کو آیت نمبر وګوره 53 تو صورت د ختمېدو نه یو آیت وړاندې سنريهم آیاتنا فی الآفاق ودرید خوب دے خلق تا آیاتنا نشانہ اقبلے فی الآفاق آفاق مانا پا کائناتو کی آفاق مانا کائنات کی سورج اللہ تعالیٰ پیدا کری نو دیتا ہوئی دلائل آفاقی خیم بدیتا نشانے پا کائناتو کی چیغی سر بدئی ما پی جنی وفی انفسهم اخهم بدیتا نشانے و علامات و بدنون دوی کی نو دیتا ہوئی دلائل انفسی دیتا ہوئی دلائل انفسی اللہ تعالیٰ فرمائی دمر ویزیبل بورتلا شوین اخکارکم حتی یتبین لهم تر دے پور چی دوی تبدا خبر واضح شی انہو الحق چی دا قرآن رشتیا دا اللہ جانبنا چی دے قرآن دا خبر دیر مدہ پا خواہ کرے وا مونگا ریسرچ بانے نن ورطا ورسیدو دے قرآن دا خبر 1500 کالا وړاندې کړی و ریسرچ باندې مونږ ورته نن ورسېدو نو دا به دوی ته واضح شي په ریسرچ سره چې دا قرآن واقعي د خالق کلام دی ځکه هغه زمانه کې ټیکنالوژي دور وړاندې خو نه د نن ریسرچ په شان نو نن ته په ریسرچ باندې یو شی ته ورسېدې او هغه ریسرچ موافق راغی د قرآن د بیان سره ریسرچ موافق راغی د قرآن د بیان سره نو الله تعالی فرمایي چې یتبین لهم انه الحق دیتا بدا واضح شي چې دا قرآن رشتیا د خدای طرف نه دی خو الله تعالی وایي هغه وخت ته منې نو علم به منې ایمان نه دی هغه سره هغه ریسرچ هغه علم دی هغه وخت علم منې هغه ایمان نه دی ایمان دار چې خدای خبر او کړه او تا ومنله پوهېږي په کنه پوهېږي پیغمبر خبر او کړه او تا ومنله پوهېږي په کنه پوهېږي الله تعالی وایي اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید دې د پاره دا کافی نو چې الله تعالی هر چیز عالم دی او پارسیز باندې پوهه چې منلې و په خوا خبره نو څه واپس تاسو چې اوس داود دلایل آفاقی دویم قسم دي دلایل نقلی دلایل نقلی دا قرآن کې په درې طریقې راځي یو اللہ تعالی یو دعوی اولری ناغی دعوی د اثبات د پارا دلائل پیش کئی په ضمن د تبلیغ د پیغمبرانو کې د پیغمبرانو کسی بیان کی په ضمن د قصو د پیغمبرانو کې چې ګوره دا خبره دغه پیغمبر بیان کوم ثابت ده بل چې نن دا کوم خبره کو دا خبره د دغه پیغمبر بیان کوم ثابت ده وین په ضمن د قصې د ملائکو کې چې ګوره دا کوم خبره چې ما تا ته نه نوکړه دا د فرشتو په قصه کې هم ثابت ده او په ضمن د قصو د جناتو کې چې
چې ګوره دا کومه خبره ته کوم د توحید یا د رسالت د پیریانو بیان کې مشته. اوس لومبنی قسم په ضمن د قصو د انبیاءو کې سوره اعراف آیت نمبر 55 وګورئ. ان ربکم اللہ الذی تاکہ سر رب ستاسو اللہ تعالی غدے خلق السماوات. اس ان ربکم اللہ دا یو دعوت چې الله تعالی او ستاسو رب څوک دی؟ الله تعالی. الله نه علاوه بل څوک لارډ نه. جیسس لارډ غلطه خبره ده. جبريل لارډ غلطه خبره ده. سینٹ میری لارډ غلطه خبره ده. ستاسو لارډ یوازې څوک دی؟ الله تعالی. دا یو دعوت چې الله تعالی وکړه چې ان ربکم الله تاکي سرستاسو رب الله تعالی دے. اوس ورپسې دلایل عقلی وای. اولا پس کوم دلایل وای؟ عقلی. ځکه وای ستاسو رب الله دے چې رب هغه چې اسمانونو ازمکه پیدا کړی. نو دا چا پیدا کړی؟ د جیسس په کې شراکت شته، د هندوانو د بوتانو په کې شراکت شته. الذي الله تعالی خلق السماوات چې پیدا کړی اسمانونو ازمکا فی ستة ایام پشپګ ورځې کې ثم استوى على العرش ابیا الله تعالی برابر شغرش باندې یغشی الليل النهار پټي دا الله تعالی د شپې تیرې باندې رڼا دروازه رڼا کور شي سره د شپې تیرې سره یطلبو حسیسا لټای دا دواړه یو بل ډېر سرعت سره. نو دای میاس کې څه دریم شی نه خو بس پتی دیږي رز راځي او رز تیریږي شپه راځي که ان بټوین څه بل شی شته. والشمس الله تعالی چې پیدا کړي نور والقمر سپوږمۍ والنجوم استوره مسخرات چې دا مذلل دي یعنی فنکشنل دي. مذلل دي معنی فنکشنل دي. به امره په امر د الله الا له الخلق والامر. اس اللہ تعالیٰ ڈم بنائے دعوو کر ربکم اللہ استاس اللہ سوکتے اللہ تعالیٰ. دیس آیت کے سلور دعوی دی. سو دعوی دی سلور. یو در ربوبیت کہ ربکم اللہ استاس رب سوکتے اللہ تعالیٰ. او دویم دعوی الا له الخلق خبردار دے اللہ دے پارا دے صفت دا خلق چی پیدا کولی آواز سوکتے اللہ تعالیٰ. نے دیتا وہی دعوت خالقیت لنبنای دعوت د ربوبیت دا دعوت د خالقیت. او دریم والامر ار دغی الله اختیار کې دے تدبیر د ټولو کارونو. نو دې ته وایي تدبیر. الامر معنا تدبیر چې مدبر د ټولو کارونو څوک دی؟ الله تعالی. لکه زموږ جماعت والا چې بیان کوي نو هغه وایي د الله نه د کېدو یقین او د مخلوق نه د نه کېدو یقین. دا درې دعوې شو. او څلورمه دعوه چې تبارک الله برکت ورکون کې دی الله تعالی. او تبارک الله معنا برکت ورکون کې دی الله تعالی. او برکت په دریو سيزونو کې مطلوب وي. انسان ته برکت په سيزونو کې مطلوب وي په دریو کې. د برکت غواړي په حال خپل کې. د برکت غواړي چې زما حال د برکت شي. حال مې د برکت شي چې د ذلیل نه يم رسوا دي نه عزت لرم. صحیح شو. دې ته وایي برکت په حال کې. دویم برکت په مال کې. نو برکت په مال کې دا نه چې ډیر شی د خطبه کې مطمئن نه ده خو به برکت مال له نه ارز چې ډیر سره خو چې پاغي مطمئن نه. نو برکت په مال کې. او دریم برکت په عیال کې په اهل عیال کې. نو دا درې وړه برکتونه څوک ورکړي؟ الله تعالی. تبارک الله رب العالمین برکت ورکون کې الله تعالی چې رب د ټول مخلوقات دی. صحیح. نو اللہ تعالی دلائل موی او دعوی ام سلور اکڑی. دلائل موی او دعوی ام سلور اکڑی. یو چھ رب اللہ، دویم چھ خالق اللہ، دریم چھ مدبر اللہ، سلورم برکت ورکون کی اللہ. صحیح شو. او ددی دعواگانو دا پارا مخ کی اللہ تعالی قصے ذکر کئی دے پیغمبرانو. تو گورا آیت نمبر یو کم شپیتر لقد ارسلنا نوحا الى قومه
تاکید سره مونږ لېږلو نوح علیہ السلام قوم خپلتا فقال دوی او قوم زما اعبدوا الله بندگی کوي دا الله تعالی مالکم من اله غیر نشتر تاز د پارا معبود سوای د الله نه. نوح علیہ السلام د الہ تصور سره نو د الہ په تصور کې لفظ الہ د دې په تصور کې د الله تعالی ټول کوالټي نیمز پراته دي. د خدای څومره کوالټي او اټریبیوټس دي دا په لفظ الہ کې پراته دي او هغه کې اساسي دغه څلور شیونه چې وړاندې سو آیات کې تیر شو. یو چې رب الله دی، دویم چې خالق الله دی، دریم چې تدبیر کوونکی الله دی، څلورم برکت ورکوونکی الله دی. نو دا څلور صفات کوم ذات کې موجود دي هغه ته الہ وایي چې عبادت پر چا کې د دغه الله چې دا څلور کوالټیز کوي. دا یو کیسه لږه آیت نمبر 55 ده وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا عادیانو ته مونږ لېږلې ورور د دوی هود علیہ السلام قال یا قوم دوی قوم زما اعبدوا الله بندگی وکړئ د الله ما لکم من اله غیره. بالکل هغه خبره کوي چې کوم نوح علیہ السلام کوي دا چې ردی الله نه علاوه بل څوک تاسو لپاره الہ نشته. نو چې الہ نشته نو رب بل څوک نه دی، خالق بل څوک نه دی، مدبر بل څوک نه دی، برکت ورکوونکی بل څوک نه دی. صحیح. نو بیا بندگی به یوازې چا کوي چې دا کوالټیز پکې دي. بندگی به یوازې چا کوي چې دا کوالټیز پکې دي. آیت نمبر 3 او آیت نمبر وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا سمودیانو ته لېږلو مونږ ورور د دوی صالح علیہ السلام قال دوی یا قوم او قوم زما اعبدوا الله بندگی وکړئ د الله ما لکم من اله غیره تاسو لپاره سوای د دغه الله نه بل اله نشته. نو بل اله نشته بیا غسلور خبره چې آیات کې ذکر شي څه چې رب بل نشته، خالق بل نشته، مدبر بل نشته، برکت ورکوونکی بل څوک نشته. نو بندگی به یوازې د الله کوي. لاسٹ آیت نمبر 15 آتا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا علی گلی مونږ مدین ته ورور د دوی شعیب علیہ السلام اویدو قوم زما اعبدوا الله بندگی وکړئ د الله تعالی ما لکم من اله غیره تاسو لپاره سوای د الله نه بل څوک الہ نشته. نو بیا هغه څلور خبرې آیت والا چې رب بل څوک نشته، خالق بل څوک نه دی، مدبر بل څوک نه دی، برکت ورکوونکی بل څوک نه دی. نو بندگی به یوازې دغه ذات کوي. بندگی به یوازې دغه ذات کوي. نو دې ته وایي اثبات د دعوا په دلیل نقلی په ضمن د قصې د انبیاء کې. اوس دعوه دارا چې الله تعالی رب دې، خالق دې، مدبر دې، برکت ورکوونکی دې. دغه دعوه چې آیت کې ذکر شو نو دا ورپسې د پیغمبرانو کیسې بیان کړي چې ګور هغه هم دغه خبره کوله. د پیغمبرانو دغه خبره کوله. دویم دلیل نقلی په ضمن د قصې د فرشتو کې سورہ بقرہ آیت نمبر 9 شکر 29 هو الذی اللہ تعالی غزاد دے خلق لکم امکتو چې پیدا کړی تاسو د پاره ما فی الارض جميعا شین چزما کې ټول ثم استوى الى السماء بیا الله تعالی قصد کا اسمان تا فسواهن برابر کړ د اسمانونو سبع سماوات و اسمانونو وهو بكل شيء عليم ادا الله تعالی پر شی باندې عالم دی. الله تعالی په هر شی باندې عالم دی. نو دلته دعوا دا چې الله تعالی د هر څه علم لري. دا ولیکه دعوا سره
یو دعوا پکې دا ده چې الله تعالی خالق دی، دویمه دعوا دا ده چې الله تعالی پار شي علم لري. دی آیت کې دو دعوی وشو. هو الذی خلق لكم، دغه الله تعالی خالق دی. په اخر د آیت کې هو بكل شیء علیم، دغه الله تعالی په اصل باندې عالم دی. دو دعوی ولرلې. اوس دا دعوه ثابتې په دلیل نقلی، او دلیل نقلی هغه کیسه د فرشتو ده. دلیل نقلی کیسه د فرشتو ده. نو فرشتو کیسه بیانې چې وایس قال ربک للملائکه، یا که هغه چې وې رب ستا فرشتو ته انی جاعل فی الارض خلیفہ، چې زه پیدا کوونکی ما اپوائنٹمنٹ کوونکی پزما کې خلیفتن، د خلیفہ. خلیفتن معنا د ایجنٹ، خلیفہ معنا ایجنٹ. نو ایجنٹ ته کمپنی هغه معزز دی کمپنی نظر کی. موږ د الله تعالی ایجنټان یو. انسان خلیفہ معنا ایجنٹ دی. قالو فرشتو تجعل فیها، آیات پیدا کے دیزما کے من یفسد فیها، سوچ فساد بکے دیزما کے ویسفک الدماء، اتولی بوینا ونحن نسبح بحمدک، امونگا تسبیح وایو سرد حمدستا ونقدس لک، اپاکی بیانوستا. قال اللہ تعالیٰ وی انی عالم ما لا تعلمون، زپوئے گا ما شیبانے چتاسو پہ نپوئے گئی. وعلم آدم الاسماء، تعلیم ورکا اللہ آدم علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ الاسماء کلہا، دا ٹولو ضرورو سیزونو دا نمونو. کم سیزونو تا چاگا ضرورتا پا جوان کی داغی نمونے ورتا او خول، یعنی مثلا ورتے او خول چی دا ٹوپای دا استعمال سر اخوات فقبل پیدا کرے. صحیح شو؟ ځکه چې کوم شی تر سړي ضرورتي استعمال هغه په خپله پیدا کړي. صحیح. انسان د آلات ټول څنګه جوړ کړل؟ د ضرورت په بنیاد جوړ کړل. چې ضرورت هغه پیښېده بس لګیاو خپل مایند استعمالو هغه د بجلی جوړ کړه، پکې جوړ کړه، طیاره جوړ کړه، موټر جوړ کړه، هر سره وجه جوړ شو چې ضرورت ورته. ثم عرضهم على الملائکه، بیا الله تعالی دغه نمونه روانه کړ فرشتو ته، یعنی وروي خودل ورته، قربان کړه ورته معنا وروي خودل ورته. فقال الله تعالی فرشتو ته انبئونی، چې خبر را کوي ماته باسماء هؤلاء، د دې شینو د نمونو ا استعمال. نمونو خو دوړ ته برابر کړ. آدم علیہ السلام ته هم خو فرشتو ته هم خو دې تفلانه وای، دې تفلانه وای، دې تفلانه وای. خو د فرشتو خو دې استعمال ته ضرورت نشته. ها د فرشتي د چیز استعمال ته ضرورت شته. ها د سنسر د سپون استعمال ته ضرورت شته. د کپڑے استعمال ضرورت شته. د مکان استعمال ته پاکی ته ضرورت شته. صحیح. فریج او فریزر ته ضرورت شته. اسی یو کې خنوسی چې ګرمي را نه صفای کړو دې شي نه. ایتره هیڅ ټول مړ شو. نو درېڅو فرانس ریډیو فرانس درېڅو کسان مړ شو. ها کم ځای کې هلته ډېره ګرمي ده، ځکه چې نه موټر کې ایر کنډیشن، نه په کور کې، نه واوره شته. هلته چېرې ضرورت نه پېښ شي. فقال انبئوني باسماء هؤلاء، نو وی خبر را کوي مونږ ته په نومونو دې شی ان کنتم صادقین، که تاسو رښتونی. قالوا نو دوی وی سبحانک، پاکی د تعالی، لا علم لنا، زمون خو اس علم نشته په دې چې د دې شی استعمال سره، الا ما علمتنا، مون خو صرف هغه عمر علم لري چې سور راتا خولې. نو میرا کتا خولې دې خو ګوره، نو میرا تا خولې تسبیح وي، خو زمون نیچر کې نه دی. فار ایگزامپل نو مونږ ته پته نشته استعمال سره. انک انت الغلیم الحکیم، تاکي سرت علم والا حکمت والا. نو هغه داوا چې وړاندې سور آیت کې ذکر شو بكل شیء علیم، چې دغه الله تعالی په هر شی باندې عالم دی. الله تعالی وایي ګوره فرشتوم دغه اعتراف وکړه، دغه داوی اعتراف فرشتو مکم. قال یا آدم، اللہ تعالی وی او آدم، انبئهم باسمائهم، خبر ورکدوی ته په نومونو دې شیونو. حکمتونه ورته وښیه. آدم علیہ السلام وی دا فلانې شی استعمال دا، دا فلانې شی استعمال دا، دا فلانې شی استعمال دا.
فلما انباهم باسمائهم چکل خبر ورک دویتا پنمونو دیشیون سر دے حکمتونو قالا اللہ تعالی علم اقل لکم ایمانوی تاستینی عالم غیب السماوات چیز پوئیگم پا غیب داسمانو دزمکے و عالم ما تبدونا اپوئیگم پا سیبا چکم تاسو ظاہر کوئے وما کنتم تکتمون چکم پٹ کوئے یعنی اللہ تعالی علم پا پٹ او پخکار دوارو بانے علی السویہ برابر دے نو دعوی پا زمن دا فرشتو دا بیان کے اغا ثابت اکڑا چو بکل شیئن علیم دغا اللہ تعالی پارسیز بانے عالم دے اللہ ربنا رحمنا بالقرآن زمین اللہ مذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا من واجعلنا وسمت وعدوانا لوانا نغا فاللہ خیر حافظ اللہ اکبر اللہ اکبر